چې په هغه جماعت کې مسند حدیث باندې ناس شیخ الحدیث ګورا نو د جمعیت علماء اسلام سره په فخر په تور باندې د خپل ملګرتیا اظهار کوي دا ټیک ده دین دشمن خلق به ډېر په مخالفت کې ولاړ وي او زما د جماعت حقانیت د دین معلوم کو چې په مصلی باندې ولاړ خلق د چا ملګری زما د جماعت قدر او قیمت د دین معلوم کا چې په مسند حدیث باندې ناس شیخ الحدیث د چا ملګری دی مفتی او مولانا او عالم د چا ملګری دی ما ته چې د پاکستان د دیندارو خلکو تأیید حاصل دی چې د ریوند مشران د خپل شفقت لاسونه د مولانا فضل الرحمن په سر باندې ږدي او د پاکستان 30,000 دینی مدرسې په هغې کې 23,000 شیخ الحدیث په هغې کې 23,000 مفتیان او په هغې کې په لکونو باندې مستند علماء کرام زما تأیید کوي نو د یو شرابي او د یو بېدینه په ککړه او په ناکاره ژبه د هغه په دښمنۍ زما هېڅ پروا نشته کوي ما ته چې د اهل الله تأیید حاصل دی زه د اهل باطل نه خوشامد اورېدل نه غواړم ما دپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د پاکستان مدرسو ته ګوره نو توره سپینه جنډه به پرې ولاړه وي د خپل کلي علماو ته ګوره نو د جمعیت علما ملګري به زما دپاره چې د دې دومره لکاو علماو تأیید ما ته حاصل دی نو خیر دی که په مقابله کې څه بعضې نادان او ناپویه مسلمانان وروڼه مې ولاړ دي په هغې باندې مې هېڅ پروا نشته دی او خامخا به هغوی ولاړ وي دا جنګ د اختیار دی اختیار تا ته څوک په اسانه نه پرېږدي ته د تبلیغ کار کوه په معاشره کې به ستا دښمنان کم وي ته د مدرسې درس و تدریس کوه په معاشره کې به ستا مخالفین کم وي ته د مسجد امامت کوه ته خطابت کوه ته افتا کوه فتوی ورکوه ته پیری موریدي کوه خلق بستا لاسونه خپلي خو چې کله تا د چا نه اختیار اخیستلو چې د پاکستان د اختیار په کرسۍ باندې داسې حق ما ته حاصل دی او عالم ته حاصل دی څرنګه چې یو دین مخالف انسان ته حاصل دی دغه ځای نه به ستا سره بغض سټارټېږي دغه ځای نه به ستا خلاف پروپیګنډې شروع کېږي دغه ځای نه به ستا خلاف د نفرت آغاز کېږي خو مونږ دپاره اسوه حسنه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحیح مسلم شریف روایت دی کتاب الجهاد کې حضرت انس رضی الله عنه فرمایي یو ورځ بعضې کسانو نبی علیه السلام مبارک ته ووي چې د عبدالله ابن ابی د منافقینو سردار په دې فلانکۍ محله کې محفل کې کینی خوښه دی نه ده چې لاړ شو د دین دعوت والا ورته ملګري ټول سره دي نبی علیه السلام فرمایل ټیک ده نو د هغه محلې ته به لاړ شو دعوت به ولم ورکو او هلته یو صحابي بیمار دی د هغه بیمار پرسي به یعفور دا د نبی علیه السلام د یو خچر نوم و نبی علیه السلام مبارک په هغې باندې سورلي شروع کړه او را روان و هغې محلې طرف ته نو حدیث کې راځي چې په دې محفل کې ګډ وډ خلک ناست و اریک شریک یهودیان پکې وو منافق پکې وو مخلص صحابه پکې وو مشرکین پکې وو لکه زموږ سره په جرګه کې په حجره کې مختلف الخلق ناست وي نبی علیه السلام چې د محفل ته راورسېد نو دې د منافقینو د مشر ووي نبی علیه السلام ته چې یاره ته زموږ خواله بیا مه راځه ستا دا سورلي دوړې کوي مونږ ته او ګول درنه هم راځي د خولو
نو ته مه راځه نو په هغه ځای کې یو مخلص صحابي ناست و هغه ورته وفرمایل د نبي علیه الصلاة والسلام د دې سورلۍ د خولې بوی دا ستا د دې وجود او د تن د بوی نه دا بهتر دی بدبخته ته نبي علیه السلام منع کې یو بل پسې ورپاسېدل په لختو په چپلو حدیث مبارک کې راځي یو بل باندې ګزارونه شروع کړل نبي علیه الصلاة والسلام خلاص کړل منع یې کړل قلار یې کړل نبی علیه السلام سفر جاری وساتلو د هغې صحابي بیمار کرسۍ له لاړ هغه صحابي ته نبی علیه الصلاة والسلام د زړه یو ګیله ښکاره کړي پته درته ولګېده چې ما ته عبدالله ابن ابی څه وویل نو هغه ته هسې پته لګېدلې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به یې چېرته رټه سپوره خبره کړي نو هغه ورته وایي د الله حبیبه خفه کېږه ما إن أهل هذه البحيرة قد اتفقوا على أن يتوجوا دي د مدینې خلقو اتفاق کړو چې موږ به بادشاهي عبدالله ابن ابی ته ورکوو نو په دې کې ته د مکې نه را روان شوې هجرت د مدینې ته وکړو نو د ده نه د هغه بادشاهي قبضه کړله نو پتا یې دا مشري سود نه کېږي د دې د وجې نه ستا سره بغض ساتي او د دې د وجې نه ستا خلاف خبرې کوي د دې امت علماو چې په نبي علیه الصلاة والسلام مبارک باندې د چا مشري سود شوې نه ده نو په تاسو باندې به د چا مشري سود شي دا نن چې په خېټو تړي وایي چې ګورنر هاوس خو د جمعیت علما دفتر دی نو ټیک دی که نه جمعیت علما دفتر ټیک دی که نه تاسو ته پته ده تېر 8 کاله په دغې ګورنر هاوس کې بانګیان جنګېدل او سپي جنګېدل تاسو ته پته ده دغه ګورنر هاوس د دې د مخ چا په سترګو باندې نه و لیدلی نن هغه عوامي مرکز جوړ شوی دی خلک ځي خپلې مسایل وړي هلته خپل شکایات او خپل دک درد بیانوي زه سلام پیش کوم د خیبر پښتونخوا ګورنر ته چې تیر گورنر صاحب د خپلې گورنرۍ په 8 کاله کې د 5,500 خلکو سره ملاقات کړی او د حاجي غلام علي صاحب په تیرو یو څو میاشتو کې 12.5 لاک ویزیټرز او ملاقاتیانو سره ملاقاتونه کړي زه فخر کوم په دې باندې دا د عوامو دفتر دی دا د عوامو مرکز دی ولې ستا په خیر به څه دڼ راځي چې ته د ګیرې او د پټکي سړی په ګورنر هاوس کې ووینې دا به برداشت کې انشاءالله په پریزیډنټ هاوس باندې د پګړۍ راج را روان دی انشاءالله او موږ ورته وایو چې ځان له د قبض دارو ګورئ قبضې مو نورم سختېدونکې ده چې په کومو محلاتو کې تاسو ډلې ګډولې دي په هغه محلاتو کې به د حسن قرات د قرآن مقابلې ږدو انشاءالله هغه دور ستاسو تیر شو هغه فتنه الله رب العالمین ختمه کړله د علماو آزارو م ولیدو د عرش نه چې فرش ته انسان راغورځوي سردلان دی هغه داسې لکه دا تېر 3 میاشتو کې چې تاسو د پی ټي آی حشر کوم ولیدلو مونږ به درته وي علماو پسې کنځل مه کوئ مونږ به درته وي د امت د بچو زړونه د علماو نه مه متنفره کوئ ډېر لوی نقصان ورته ورکوئ یو مسلمان د عالم دین د رهنمایۍ نه بغیر ژوند نشي تېرولی کوم سړی چې د علماو